السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شام خان پرون یو څو خبرې کړې وې په هغې د کلیپانو سره شیر کوو هغه سره ورسره جوابونه ورکړو. بېله کلیپ وار و کلین سویپ کوو کلین سویپ به کوو انشاءالله. درې واړه صوبایي سیټان به لړاو کوو، یو نیشنل سیټ به لړاو کوو انشاءالله. دا امام مشران دا وایي چې دا موږ اخرنی الیکشن ده، الله دې موږ به کوو، خو دا اخرنی یو مارک په مروت به په دې غیرت کوي چې بای دا درې سیټان به راکوي. یو ملګرو دا کلیپ تاسې واورېده، مروت کومه نوی گیم در سره شروع کېږي چې خبر دی یو وایي چې سیف الله برادران دا ور اخري دا الیکشن ده، دا نوی هغه د گیم ده تاسو سره. یو ور علي امین ګنډپور و دغه کوم میرانو الیکشن چې هلته پیزو چې په تاسو باندې اړتالونه کوله مروته ګنډپور سره ټارګېټ کړي وله، نو شاته بیا هغه کیسه ختمه وه. هغه شیخ بدین ورک و سره خو دا ور یوه بله ناره ده، او ناره دا ده چې دا اخري الیکشن ده دی چې تاسې په دې اخري الیکشن باندې خو موږ لکې مروت مام ټول چې کله مو مولانا انور صاحب دغونې کسان پاسې کله چرنګه کسان ورپاس کړو. خانانان خو نه دي په کار چې موږ نوره تجربې په دو وکړو، موږ ووټونه دو ته ورکړو. د دویم پاینټ وارو ما با ایغه تلې چې تلو چې چېرته ما سره بل ایم پی ای واچو، لا بل وزیر واچو، لا بل فرض کوه شاته دورو چې نن نه 10 کاله مخکې 20 کاله مخکې نور داسې خلک رسره واچو که هغو نه مې زیات نه کړی بیا ذکر. نو دلته دا وایي چې ما چې کوم دور ده هغې دور نه شاته دور کسان ما سره تاسو منټین کو چې ما کار لیغه ډېر کړی. اول خو زه وایم چې شام خان شاته د انور صیب الله خان ناسته اول تاله دې نه جان تکړه که په یوه ایم پي ای په یوه 3 ساله حکومت چې خپل انور صیب الله خان په مخ چې تا ته دا نه و په کار چې ویلي دي وی، ځکه چې که بیا چیرې هغه کار تا مطلب خو دا و چې 2 کارونه نه دي کړي. دل پاینټ وارو زه نم کس یم خپلې کورنۍ چې اسمبلی یې وکتله، وزارت یې وکته، عثمان خان چې کوم ټولو نه غټ ایوان ګڼه سي سینیټر پاته سه، نعمت الله خان و، سیف الله خان ماما مې و. نو دلته شام خان وایي چې موږ د خاندان دا زه نم کاسین چې په دې لکې مروت باندې موږ حکمراني کړې ده. مطلب حکمراني نه لکه کینډیډیټ د علاقې نه پاته سلي یو، مروت کوم موږ منتخب کړي یو. خو زه دا ته وایم چې سواد لا مردان لا نورو ضلعو ته لاړ سو چې 2-3 نمایندګانې ورکړي دي، ضلعې یې بدلې کړي دي. موږ باندې اته ته نه ور دا حکمرانان تیر سلل او موږ باندې اته ته نه ور موږ دا 2 منتخب کړل. موږ لکې مروت که روډ که اسپتال که ایجوکیشن که اوبه هر یو 0/0 د موږ لکې مروت. نو بقایا موږ دا وایو چې مزید زه وایم چې مخته دپاره بیا تاسو که د بعده بیا نوره ټرای مزید کوو چې موږ کیدای شي کار راته وکړي. نو تو نو واري چې یو تا ضلع چې څه شاید دوره چینجینګ نه راولي، خو زه وایم چې مزید بیا دا ورته پاگل پانه. نو پاینټ بل وار و پی ټی آی سره ما قربانۍ دي ډېرې زیاتیانې رسره وکړې، هغه باوجود ورسره ولاړې نن ورځې پورې. دا نه ده چې ما یې ټیکټ خواهش ده چې موږ عزت خلک یو، عزت غواړو چې عزت څوک نه راکوي، ټیکټ نه چې دنیا بادشاهي راکوي نه غواړو. دلته هشام خان ته دا وایي چې هشام خان وایي ما دوره فنډ راو کتا راو پی ټي آی له وجې راو. نو تا ته نو په کار چې خپلې پارټۍ من چې تا یو کریش راوسته علي امین ګنډپور دی په ټارګېټ که چې یو کس و علي امین ګنډپور چې ضلعې چې ټول سیټانې ور وته هغه طرف شی ور ورته وي او هغه سره دې ضد کاو. نو هغه خو به
هغه نه علاوه تا فنډ راوړی ده موږ دا منو چې فنډ به پی ټي آی تا ته دري تا راوړی ده خو تا فنډ چې لکي مروت چې تا لګې چې د پی ټي آی ورکر پاره نه دی استعمال سلی تا خپل کسانو ته د پیپلز پارټۍ کسانو ته ورسره نورو پارټیو ذاتي کسانو ته تا فنډ استعمال سلی ده تا پی ټي آی په حق چې تا فنډ نه ده استعمال سلی تا پی ټي آی سره وفا نه ده کړې چې ته وایې چې ما قربانیانې کړې دي پی ټي آی سره پی ټي آی سره تا هیڅ وفا نشته تا سره پی ټي آی وفا ده چې پی ټي آی په تا باندې دومره احسان وکړو تا ته دومره فنډ درکړه او هغه باوجود تا پی ټي آی سره دا کار کاو چې مروت کوم د ګنډپور په خپله منځ چې د پی ټي آی چې هغه راوستو ټول خلک غلط یو ته صحیح وې هغه نه علاوه د پی ټي آی په فنډ چې تا فنډ غلط استعمال کړه پی ټي آی ټول ورکر تا چې کوم و اګنور کړي ول یو ته د فنډ نه دا ورکړای نه دی په یاد کړای دا خو انشاءالله ټیکټ خو زه امید ساتم زه وایم چې ټیکټ خو به تا ته نسی میلاو ځکه چې دا به پی ټي آی وال ډېره غلطه چارو کې چې تا ته ټیکټ درکړي او بیا تا دې پارټۍ چې شامل کړي ځکه چې مخکې تیر الیکشن چې تا پی ټي آی ورکر خیال نه ده ساتلی نو اوس بیا ته موږ تا نه کوم امید وساتو انشاءالله مروت کومه ټول دا سیاسي خانانان دي که مداریان دي که ملکان دي که خانانان دي چې چوره سیاسي لیډرشپ ته لکۍ ته تر مات ته او چمچې به اوس راوځي چمچې به اوس چمچې وایي هر سړی به پالشت لګوي خو خیال کوم مروت کومه دا خانانان او دا ملکان او دا سیاسي لیډران وپېژندو چې دا چوره تاسو پیلز مونده کړي دغه ته خو چې وکړه ووټ ورنکړو خدای رسول مو به ووایي چې ووټ ورکړو نه کوي دا تاسو پاره څه شی چې د چوره مونده کړي دی ووټ مو ورده دې یو سړي ته چې ووټ نه کو ور خدای رسول ته وګورو که چېرې خپل جان بدلول غواړو لږ جان چې شعور راول